السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم او تاسو سره په صدای نو شعره باندې لایو یم. څه خبرې او هغه ما کول غوښتل. ملک کې دې ټایم کې یو ډېر لوی صورتحال د حکومت او د اپوزیشن پی ډي ایم په منځ کې چې کوم تحریک شروع دی، کومه جګړه شروع ده، د هغې حوالې سره کوم انفارمیشن دی ما سره څه روان دي، څه کیږي، هغه خبرې هغه تاسو سره شیر کول. فیصله په تاسو ده، که څوک خپله رای ورکونه غواړي، که څوک خبره کونه غواړي، هغه مونږ لا یو پروګرام حصه هم جوړېدی شي او خپله خبره هم کولی شي. به هر حال دې ټایم کې چې کومه ډېره ګرمه خبره روانه ده، نو هغه د اپوزیشن د تحریک حوالې سره استعفاګانو، اجتماعي استعفاګانو او چې آیا استعفاګانې به ورکوو، په هغې باندې ډېر زیات اختلاف په اپوزیشن کې چې کوم پی ډي ایم 11 جماعتونه دي، د هغې په منځ کې اختلاف موجود دی. او ځکه چې پیپل پارټۍ په سند کې حکومت دی، نو هغوی به چرم دا ونه غواړي چې د استعفاګانو د وجې نه او د تحریک د وجې نه د هغې په سند کې حکومت هغه ختم شي. نو داسې څه خبرې دي دا به کوو. او چې کوم صورتحال دې ټایم کې روان دی په اسلام آباد کې او کوم چیمګویه دي او کومې خبرې دي، نو په 150 استعفاګانو آیا دا حکومت به ختم شي؟ لا، حکومت به دې استعفاګانو سره ختم شي. نو زما خیال نه راځي چې په 150 استعفاګانو باندې حکومت، د حکومت چې کوم شروع نه روان دی، کوم سپورټر دی او کوم حکومت دی، کومې طریقې سره دی مومن کوي، پرمختګ کوي، روان دي، نو د هغې دا سوچ دی، دا خیال دی چې کیدی شي چې دا استعفاګانې کله پیش شي. نن چې کوم اجلاس وشو، کوم اجلاس د اپوزیشن پارټیانو، نو هغې کې مین خبرې چې کومې د استعفاګانو اخري کومه غټه خبره وشوه، نو هغه استعفاګانې چې قیادت ته راجمع کیږي، بیا سپیکر ته پیش کیږي، سپیکر به هغې باندې قانوني طور باندې خلک به راغواړي، کوم ممبران دي، نو هغه ممبرانو سره به پرسنل ملاقاتونه کوي، هغې نه به رایه اخلي، دباو د هغې باندې به تپوسونه به کوي چې په تاسو باندې څه دباو شته که نشته، ستاسو د حلقې صورتحال څه دی. نو ډیلی کولی شي څه استعفاګانې، داسې استعفاګانې چې هغوی منظورول غواړي، کیدی شي څه منظورې کړي، څه التوا کې واچوي او څه نامنظورې کړي. او په دې دوران کې دی ضمني الیکشن هم کوي. نو ښکاري داسې چې د حکومت به دا منصوبه بندي وي چې یو خو له طول ورکړي، څنګه چې ایاز صادق پوره یو کاله پورې چې کومې استعفاګانې پیش شوې وي، همدې پی ټي آی چې کوم استعفاګانې پیش کړې وي، نو هغه استعفاګانې هغه تر یو کاله پورې هغه التوا کې اچولې وي او هغې په یو کال تېر کړی و. دې ټایم کې چې کوم صورتحال دی، نو په پی ټي آی حکومت ته سینټ کې ډېره لویه مسله هغه پیش کیږي. په هغې باندې هم خبره کوو چې که دی ضمني الیکشن وکړو او په دې کې کامیاب شو، دا منصوبه یې خپله ترسره که، خپل سر ته یې ورسوله، نو بیا په سینټ کې 3 میاشتې پس هغوی به په سینټ کې ډېر زیات مضبوط شي او هغه قانون سازي چې کوم هغوی غواړي، کومې طریقې سره غواړي، کوم خلق راوستل غواړي، قومي اسمبلی نور ممبران جوړونه غواړي، نو هغه شیزونو کې به کامیاب شي. نو پی ټي آی ته به قانون سازی کې ډېره فایده او ډېر دغه ریلیف به ورته میلاویږي. به هر حال دغې باره کې لا تر اوسه پورې چیمګویه دي، خبرې دي، سوچ دی، تاسو اختلاف کولی شئ. زما یو خپله خبره ده، تاسو سره شریک کوم او د دې په وجه باندې یو بل له معلومات ورکول، هغه معلومات یو بل سره شیر کولو هغه کوشش دی. نو 150 فګر باندې اسمبلی حکومت
دا اسمبلی ماتېدی نه شي، ځکه چې کم آیني خبرې دي او کم پیچیدګیانې دي، نو د هغې په بنیاد زه کومه خبره کوم، نو حکومت ختمېدل په دې استفاګانو به ناممکن شي. بله خبره دا وشوه چې که صوبایي اسمبلیانو نه به استفاګانې نه ورکوي او صرف قومي اسمبلیانو نه، نو ډېر زیات د فارورډ بلاک خبره کېږي دې ټایم کې چې کوم فارورډ بلاک جوړیږي او هغه به مخې ته راځي، نو دا 150 استفاګانې چې کومې اپوزیشن وایي، نو دا به هم نیمې نه کمې شي. نو بیا صفا خبره دا ده چې ضمني الیکشن به حکومت کوي، او الیکشن چې ضمني حکومت وکړي نو هغې به د مخکې نه هم مضبوط شي. دې ټایم کې تاسو ته یوه خبره اضافي دا کوم چې حکومت را روانو 3 میاشتو کې 150 ته زیات احتساب عدالتونو جوړولو فیصله کړې ده. هغې دپاره ټول انتظامات هم شوي دي، ډېر کارونه شوي دي. نو که سینټ کې بیا قانون سازي کیږي او دا 150 احتساب عدالتونه مینځ ته راځي، نو زما په خیال اپوزیشن ته به هم دا یو ټف ټایمي. به هر حال دا را روانې 3 میاشتې چې دي دا اهمې دي. یو طرف ته د اپوزیشن د طرف نه هم یو مکمل او واضحه دغه روډ میپ هغه نشته، ځکه چې مخکې هم دی درنه وکړه او هغه درنه په بنیاد درنې نه پس هغه اندروني چې کومې خبرې وشوې او بیا درنه ختمه شوه. نن چې کوم اجلاس وشو نو هغې کې هم د درنې د لانګ مارچ خبره وشوه، د درنې خبره نه شوې او د لانګ مارچ د اختتام خبره مو شوه، لال شوی نه دی. او اوسه دی نه چې لانګ مارچ نه پس او د لانګ مارچ په اختتام باندې به سپیکر ته استعفاګانې پیش کیږي، نو دا خبرې مبهمې دي، دا واضحې نه دي. دې بنیاد باندې مونږ وایو چې که د استعفاګانو هغه خبره دی کوي، نو دا بیا دننه یو ډېره غټه کچړي پخیږي. زمونږ هم تقریبا 25 کاله وشو دې سیاست ته به حیثیت یو کارکن صحافي، شهري ورته وایي، صحافي ورته وایي، خو نظر مو دی پې. نو دې دا چې کوم کچړی پخیږي نو ډېرو شیزونو ته او ډېرو طرفونو ته زمونږ سوچ دی، فکر دی. نو د استعفاګانو په صورت کې به د سینټ یو دی سره بیل ګیم کیږي، دی ویم په خپله اکسپټ کویم چې هلته هم ګیم وشو، هلته هم ګیم وشو، مونږ سره واده وشي بیا هغه وعدې پوره نه شي. نو د استعفاګانو په صورت کې څه استعفاګانې به منظورې شي، بیا به ضمني الیکشن وشي او په سینټ کې چې کم هغې ته هغه ساده اکثریت نشته، حکومت ته دې ټایم کې په سینټ کې ساده اکثریت نشته، نو هغه ساده اکثریت هغې دپاره به لاره همواره شي او را روان 3 میاشتې پس به هغې ته مضبوط اکثریت ملو شي. او بله لار دا ده چې اپوزیشن واضح او کلکه خبره باندې، نو هغې دپاره خو بیا پکار دا دی چې فروری پورې دا حکومت هغې په دې سوچ کې دي چې حکومت په غورځولو کې زمونږ اطلاع او زما خپل سوچ، زما سټډي، زما چې کوم ما معلومات را جمع کړي دي، کوم معلومات دي را سره، د هغې معلوماتو مطابق اپوزیشن په دې کې کلک نه دی چې حکومت دې ختم شي. حکومت ختمول هغه نه غواړي، ځکه چې هغې ته دا پته ده که بیا هم دغسې الیکشن کیږي لا قومي حکومت جوړېدی شي، ډېرې خبرې کیدی شي، نو هغې ته لاس راتلو باندې هغه سند حکومت هم که صوبایي اسمبلو نه دغه کوي، صوبایي اسمبلو نه استعفاګانې ورکوي، نو سند حکومت نه به هم لاس ووینځي او بیا به وایي چې هغه د ګیدړه خبره به وي چې د پاکې نه پلیته ښه وه، مرغۍ ته نه وتښتېده، هغه اچولو له ایښې وه، هغه والوته. نو د اپوزیشن دا خبره هغه مبهمه غوندې ښکاري. مونږ په دې معلوماتو او په دې دغه باندې وایو چې چونکې زمونږ مخې ته دا د تیرو 13 کالو نه دا سیاسي ګیمونه او دا سیاسي لوبې روانې دي، نو د دې سیاسي لوبو په بنیاد دا چې کوم مونږ نږدې نه کتلي دي،
کم معلومات تر اوسه پورې او دا چې څه اوس دي نو دا داسې ښکاري چې را روان وخت لپاره اپوزیشن هغوی څه خپلې خبرې په حکومت باندې منودل غواړي، څه خبرې دي او څه وجوهات دي. مطلب دا دی حکومت د طرف نه هم د هغې اشارې میلاویږي او د مریم نواز د هغې د طرف نه هم داسې څه خبرونه راځي. د پیپل پارټۍ یو خپل موقف دی، په پی ډي ایم کې دننه چې کوم جماعتونه دي د هر جماعت یو خپل موقف دی او خپل خبرې او خپل تحفظات دي. هغه تحفظات ختمولو کوشش د هغه تحفظاتو لرې کولو دپاره د هغې مسلسل هغه کوششونه روان دي. نو بنیادی خبره د حکومت د ختمولو هم هغه نه کوي، ځکه چې هغې ته پته ده چې حکومت ختمولو نه پس موږ ته هم حکومت ملاوېدو والا نه دی او هغه دغه خبره وایي لینے کے دینے پڑھ سکتے ہیں. نو په هغې یره کې دي. او بل طرف ته که حکومت نه ختمیږي استعفاګانې ورکیږي نو د استعفاګانو په صورت باندې به سینټ دپاره هغی ضمني الیکشن، ځکه چې کوم صورتحال مونږ ګورو او کوم هغه زور دی کوم زورورې حلقې دي نو هغه دې ټایم کې حکومت سره ولاړې دي، سم کولی شي یار. او دا کم چې موجوده سیاسي سیټ اپ دی، کم چې اپوزیشن دی دې ټایم کې کم اپوزیشن پارټیانې دي نو هغوی سره هم لیدی کولی شي او تقسیم کار کولی شي. د هغه تقسیم کار فارمولې تحت لاندې مخکې خبرې کیدی شي. به هر حال په دې باندې به مونږ خپل داسې مشرانو سره هم خبرې کوو، ماهرینو سره به هم خبرې کوو، سیاستدانانو سره به هم خبرې کوو. کم زمونږ چې لوکل سیاستدان دي، قومي سیاستدانان دي، نو کوشش به کوو چې د هغې رایې څه ده، د هغې څه خبره ده. او دې ټایم کې چې کم مشران کم زمونږ ملګري کم مینوال هغه مونږ اوري او مونږ سره خپل خبرې شیر کوي، زمونږ خبرې اوري، مونږ ته د کمنټ په صورت کې هغې جواب راکوي، په خپل ځای باندې ناست زمونږ خبره اوري او هغې که خپله خبره مونږ سره شیر کولی شي کمنټ په صورت کې، مونږ د دې ټولو ملګرو شکریه ادا کوو چې هغې مونږ له دې ټایم کې ټایم راکوي، اوري مو، مونږ سره مینه کوي او زمونږ دا خبرې په تسلۍ سره هر قسمه خبرې دې کې راتلی شي. او داسې ملګري که څوک هغه د دې شو حصه جوړېدل غواړي نو هغې هم خبره کولی شي او لایو راتلی شي. نو کوشش به کوو که څوک ملګری مو لایو ویشتو، خو ما ضروري وګڼله چې پرون راسې کم غوبل شروع دی او دا کم صورتحال دی د ملک نو دې کې کوشش مو دی چې په دې باندې مسلسل یو زمونږ او ستاسو په منځ کې ټاک شو روانوي او زمونږ او ستاسو په منځ کې خبرې اترې رواني. ستاسو کومه مطلب دا دی خپل خیالات دي هغه مونږ سره هم شیر کولی شئ. نو زمونږ مقصد هغه نیوټرل قسم کې او کم چې موجوده صورتحال دی کم دې ټایم کې ماته یو بله خبره یاده راځي چې بیروني دنیا حوالې سره هم کم بار ملک کې زمونږ ملګري دي او په سعودي عرب کې، په اماراتو کې، په ملیشیا کې د هغې مشکلاتو حوالې سره به هم مونږ یو ټاک شو یو خبرې اترو سلسله شروع کوو. کوشش به کوو چې د هغې نه پکې خبرې اورو. نو دا چونکې ما غوښتل چې تاسو سره د دې پروګرام یو ابتدایي او افتتاحي خبرې او یو څو خبرې هغه تاسو سره شریکې شي. امید دی چې دقسې به یو بل سره په دې پروګرام په صورت کې خپل معلومات شیر کوو. بل دې سره سره زه تاسو ته یو خبره کونه غواړم. ستاسو آس پاس، ستاسو چم ګاونډ، ستاسو په علاقه کې، ستاسو غیر چاپیره او تاسو که څه کارم کوئ او چاته غلط کار کیږي
چا سره ظلم کیږي، چا سره زیاتې کیږي، نو د هغې مونږ ته تاسو اطلاع راکولی شئ. مونږ به تاسو ته خپل واتس اپ نمبر هغه تاسو ته په پیج باندې بره سر کې ښکاري. زمونږ ټیلیفون نمبر هغه په پیج کې موجود دی. او دا یو ډېر لوی نیټورک دی، زمونږ ډېر لوی ټیم دی. او زمونږ کوم ځای کې تاسو ته ضرورت وي نو زمونږ د ټیم یو ممبر به هغه تاسو ته انشاءالله په موقع باندې حاضر وي ستاسو د ادرسۍ دپاره، ځکه چې ډېر زیات تعداد کې مونږ ته میسیجز، مونږ ته واتس اپ، مونږ ته په مسنجر باندې، تر دې پورې انسټاګرام چې کوم زمونږ لینک دی هغه به مونږ پیج کې واچو، نو هغه مونږ تاسو سره شیر کوو او ډایرکټ تاسو میسیج کولی شئ. کیدای شي تاسو ته ستاسو د خبرې جواب فوري د ډیروالي د وجې نه، ځکه چې په زرګونو میسیجونه او په دې زرګونو میسیجونو کې مونږ ته بیا ګرانه شي فوري. ډېر خلک داسې وي چې مونږ له په دویمه ورځ جواب ورکو، لس اته ګنټې پس ورکو، نو که لږ لیټ کیږي او دغه کیږي هغه به تاسو نه مایند کوئ، ځکه چې تعداد زیات دی او کسان کم دي. جواب ورکولو والا، ریسپانس والا، کوشش مو دا دی چې تاسو ته کویک ریسپانس هغه میلو شي او کم انصاف تاسو ته انصاف میلو شي. تاسو د دې پیج د دې نیټورک په ذریعه باندې تاسو ته ریلیف میلو شي، تاسو ته مدد میلو شي. نو انشاءالله دا نیټورک دا ستاسو خپل نیټورک دی، دا ستاسو خپل اواز دی، دا ستاسو خپل پلیټ فارم دی. دلته به تاسو هم راځئ. ستاسو زمونږ کوشش تر اوسه پورې دا شوی دی مونږ زیات په خپله په دې پلیټ فارم باندې نیو راغلي او کوشش مو دا کړی چې نور خلک مو د دې پلیټ فارم حصه جوړ کړي دي. نور زمونږ مشران هغوی له مونږ وخت ورکړی دی. مونږ بغیر امتیازه، بغیر څه سیاسي مداخلات، بغیر څه اختلافات فروعي، نسلي، هیڅ قسمه د دغه نه علاوه مونږ هر طبقې له د معاشرې هر فرد له هرې طبقې له کوشش مو کړی دی او هغوی له مو موقع ورکړې ده په دې پیج باندې د راتلو د نمایندګۍ ورکولو تر حده د هغوی چې کوم حق جوړیږي هغه مو ورکړی دی. خو دې سره سره به مونږ خپل یو نیوټرل هغه چې کوم دا پروګرام مونږ شروع کړو او کومې خبرې کوو، نو دا هم یو سلسله ده. او بل دا کومه خبره چې تاسو ته ما وکړه چې خپل چم ګاونډ باندې او خپل غیر چاپیره کوشش په هغوی باندې نظر ساتل، په هغوی باندې خیال ساتل. تاسو ته څه مسایل وي، ستاسو په علاقه کې مسایل وي، چا سره زیاتې کیږي، ملاوټ کیږي، ظلم کیږي، نو هغې باره کې مونږ انفام کولی شئ. زمونږ ټیم به تاسو سره موجود وي او هغه به ستاسو مدد کوي. مونږ په خپله به په میدان باندې تاسو سره موجود یو. دا یو څو خبرې مو تاسو سره شیر کولی او انشاءالله د اسرائیل د سعودي عرب کې چې کومه مسله دې ټایم کې شروع ده د بغاوت یو هواګانې دي او د اسرائیل د منظورۍ د اسرائیل سره تعلقاتو چې کوم هغوی دغه شروع کړي دي او د هغوی پالیسیانې چې کوم بدلیږي، هلته چې کومه په لویه پیمانه باندې د خطیبانو، د مؤذنینو، د جوماتونو امامانو او خاص طور باندې چې پاکستانی کم هلته کې په غټو غټو پوسټونو دي هغوی لرې کول او د هغوی په ځای د هندوستان خلقو تعیناتي کول، دا هم زموږ یو دغه دی چې په دې به موږ خبره کوو او دې حوالې سره ایکسپرټ سره دې حوالې سره خپل واکدارانو ته ریکویسټ کول چې هغوی څه کردار ادا کولی شي، نو کوشش به کوو په هغې به هم خبرې کوو. د نن دپاره دا یو څو خبرې او دا ګپ شپ دا خپل خیالات یو بل سره شیر کول او زه به بیا یو ځل ستاسو ټولو ملګرو شکریه ادا کړم. ټولو ملګرو موږ سره انتهایی خپل اخلاص کړی دی، کوشش یې کړی دی. موږ ته باقاعده د دې ټیم د دې صدای نوشهره فیملی دا چې څومره زمونږ دې ټایم کې مینوال موجود دي او دا څومره مینوالو دا فالو کړی دی، دا پیج لایک کړی دی،
نو داسې دی نو شیره د پلیټفارم نه دا اوس یو فیملی جوړه ده نو دا څومره چې زمونږ دا فیملی ده نو د دې په مشورو د دې په مدد د دې په سپورټ باندې به انشاءالله د انسانیت خدمت کوو او خصوصي طور باندې به د انسان د فلاح د انسانیت دپاره او د خدمت دپاره انشاءالله لګیا یو چې کوم ځای یی الله مو ښاد آباد ساته د الله په امان